الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة عافي من أنفس الجن وأعين الإنس قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اوکو زور بدن کو زور کو فل زور کو اوکو زور فل زور مو کو اوکو زور فل زور کا فل زور مو کا سام زور کو تیز چیغه پیوا مانا تو زغړ غړ سنډا غونی شابه تو هندوانیو که مسلمانیو هندو شرک کفر څو کسانیو نه څومره وخت نه ورسره یې نه کاله 2013 دویمې میاشتې نه ورسره یو ولې راغلی و دته نه یې پرېږدو ولې نه پرېږدو بس هسې څه ظلم یې ورسره کړی دی مسلمان د مونږ کافر یې دې وجې نه نو نور خو ډېر مسلمانان شته که نه دغې داسې څه بد خوبی ده چې تاسو دا نه پرېږدو بس نه یې پرېږدو یا ښه خوبي ده ولې هسې نه پرېږدو تاسو به داسې کوو چې بیا مسلمانان به ځابوو تاسو کافر مسلماني نشته مسلماني نشته نه څنګه نشته ته ما ته ووایه څنګه مسلماني نشته ما ته ووایه مسلماني څنګه نشته څنګه نشته راته ووایو وایو راته بیا سزا ورکوم درته ښه مسلماني څنګه نشته ګوره صفا خبرو که مسلماني څنګه نشته په مسلمانۍ باندې خو د دنیا آباد او یاره د دنیا خپل یو څوک مسلمان وي څوک کفر وي او تاسو کفر یو که نه هندو تاسو دغله څه تکلیف ورکوو ګورونان تاسو دغله څه تکلیف ورکوو مختلف سر درد نظیر دماغ خواهشات نور پښې ټول بدن خوب ته نه پرېږدن بېهوشي بلا وجه تنګون روټۍ نه خوړن دغه حساب دی بس نو ویلې داسې کوو په دې کې تاسو ته څه فایده میلوي بند یو که نه یار نو ته خو بند نه ونه ویل اوس که نه بند نه یو ته خو چې دا مسلمان دی او زه کافر یم د دې وجې نه داسې ظلم کوم بند یو ته خبره غلطه وکړه اول د څه وویل نه مې دې ویلي ودې ویل ته دې خبر نه منکرېږي نه مې دې ویلي داسې تا نه دي ویلي چې دا مسلمان دی زه کافر یم ځکه یې نه پرېږدم یاره خو نهه کاله مشل ورسره نهه کاله دلته لکه وترابوس څه به معنی مسلماني څرنګه مسلماني دته تکلیف نه ورکوو بیا به تکلیف ورکوو نه توبه څرنګه توبه توبه مو په خوله ده په ژبه مو ده په هر څه مو ده او که بیا یې تکلیف ورکړو بیا مونږ ته راوخوړه بیا به راوخوړه ته خو کفار ما بیا راوخوړه که نه واګه دي بیا راوخوړه بیا مې مسلمان مې که نه پوهېږم مسلمان دی کم بیا ما راوخوړه او که بیا یې دوکه کړې وه بیا څه ذمهوار یم صحیح شو اوس ووایو کلمه مسلمانېږو د زړه نه مسلمانېږو که دوکه کوو رمخ شو كلمة شهادت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من إيمان روڑو مسلمان شو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت مسلمان شوي دوکې ولا که صحیح سچا دینه بعد به څه کوي مسلمان ته به تکلیف نه ورکو د الله مخلوق ثابت شي کو الحمدلله او که بیا دوکه شوی وه صحیح شو اوس توبه وباسو مونږ توبه وباسو په قرآن سره سلیمان علیه السلام په خدای باندې چې بیا به دته
او نور مسلمانانو ته تکلیف نه ورکو مونږ به دعوت کار کوو خپله به هم علم حاصلو نورو ته به د خیر لاره ښیو که مونږ دوکه کړې وه په دنیا او آخرت کې رسوا او ذلیله شو ودا شوه راکول ورکو ورته ګوته ګوت شه به ټول بدن نه ورته ووځاله ها داس ټېر زور وکاله ها ورکو در الله ورکو در شه الله ټول بدن کولو وکړه الله 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 ها الله اوس سړی راویښ شو څه نوم دی وعلیکم سلام ها کوم ځای نه راغلی کرک نه دلته څنګه راغلی بیمار شوی څه بیمار وی بس د پښې د لاس د جوړونه نه ښکاره نه څه کار وکړم ها دلته ورته مونږ څه ویلي نه هېڅ هم نه ویلي یو ځل ایت الکرسي ووایه په تیز اواز باندې ها الله لا اله الا هو ووایه ایت الکرسي زده اللهم صل وایه مونځ واله اللهم صل به درود وایه اللهم صل وایه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد شوف بځوان یې راکړو پیریانو مسله دی واخه انشاءالله بیا راشه یو میاشت بعد الله فضل سره الله به مکمل شفا درکړي ښه تو دوايانې کولې ډېر ګولای دوا مغزو کې مې اوس ماته داسې پته نه لګي کنه چې زه کوم ځای کنه دلته څه شی دی هغه ماته اشاره راکوي کله تشه متیازې نسي کله بېګا شپې دلته ما خوب نه دی کړی خوب ته مې نه پرېږدي ته چا نه تو علاج کولو ډاکټر نه څه ویل ډاکټرانو ورته ډاکټرانو وایي داسې خاص بیماري نشته بس صحیح یې ویل ښې ویلې ښه خاص بیماري نه و جناتو مسلو کاره کې دا راته ووایه چې ملایانو خو به تلې ډېر که نه نهه کاله تلې چېرته ورباندې پیریانو حاضري چا کړې نه ده کړې پیله ځل دا وشوه ښه زه په